خو مذهب دا دی چې په داسې موقعو کې د مبتلا به رایه معتبره، یعنی کم خلک چې په مصیبت مبتلا شوي یا د هغې سره د هغې تحقیق یې کړی د هغوی رایه په دې کې معتبره وي، چې هغوی وایي چې مه راوځئ، په کار د عوامو ده چې په دې عمل وکړي او نه راوځي. د شدید ضرورت نه بغیر د دې راوتل نه دي په کار. او که دغه رنګې څه اعلان هغې وکړي، حکومت وکړي، په کار ده چې په هغې باندې عمل وشي. زه خپله الحمدلله په دې باندې عمل کوم، ځکه چې حکومت حاکم د هغه یو شرعي حیثیت هم شته. قرآن مجید حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای ایمان والو د الله حکم ومنئ، د الله د رسول حکم ومنئ، او تاسو چې کوم حاکمان دي هغه حاکمانو خبره ومنئ. نو حاکمانو خبره په نارواو کې منل نه دي پکار، خو داسې جایز امر کې او یا د یو تجربې لاندې چې کوم حکم کېږي نو هغې کې د باقاعده د دوی خبره منل پکار دي. نو خلکو له پکار دي چې په دې عمل وکړي. جوماتونو ته بعضې خلک دا سوال کوي موږ نه، تپوسونه کوي موږ نه چې یاره جومات ته دوی د جمعې مانځه باندې خلک ته وایي چې جمعې مانځه له ډېر نوځئ، او دا څوک وایي چې حکومت وایي چې یاره جمع کې هم ډېر مشارک کېږي. نو دې کې دوه خبرې دي، یو د جمعې مونځ دی، یو عام مونځونه دي. عام مونځونو کې خو که حکومت ووایي چې جماعت په جماعت کې مه کوئ، نو جماعت کې مکمل جمع بندول او اذان بندول دا جایز نه دي. خو دونه ده چې که کمې کوي، د افرادو کمې کوي، نو خیر دی، د افرادو کمې جماعت آباد دی، اذان پکې کېږي، افراد پکې مونځ کوي، او افراد دې پکې کم وي که نه زیات دي، بل ځای په کورونو کې مونځونه وکړي او ځان له دې مو وکړي، ځان له مونځ هم جایز دی. داسې موقعو کې خو ثابت دي. ګوره زمونږ اسلام خو ډېر پراخه سوچ او فکر والا مذهب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عبدالله ابن عمر، هغه به کله چې اذان وکړو نو د هغې نه پس به یې وی چې الا صلو فی الرحال. دا په هغه موقع کې به یې وی چې کله به باران شوی و، خټې به شوې وې، د خلکو د راغورځېدو خطره به وه، نو هغه به اواز وکړه الا صلو فی الرحال، کورونو کې مونځ وکړئ، مونځونه کورونو کې وکړئ. نو چې د خټو او د باران د سیلۍ سختې په داسې موقع باندې خټې ډېرې او راغورځېدو خطره په داسې موقع باندې مونځ په کورونو کې جایز دی. نو د داسې وبا په موقع باندې چې حکومت اعلان وکړي نو هم کو مونځونه په کورونو کې کول ادا کول جایز دي. خو جماعتونه دې آباد ساتلی شي، او د جماعتونو آبادولو دپاره دغه تدبیر دی چې باندې کېږي څه کسان دې مونځونه کوي په جماعتونو کې، او که لږ وي هم، او نور دې په کورونو کې مونځونه کوي. د جمعې مونځه ډېر اهمیت لري په اسلام کې، ډېر اهمیت لري. خو هلته کې هم دا خبره جایز ده که حکومت د دې افراد کم کړي او صرف د جمعې هغه مونځ ادا کېږي، نو د جمعې مونځه د بعضې عذرونو په موقع کې پرېښودل هغه هم حدیثو کې ثابت دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل د هغه خپل یو اوښې هغه بیمارو او دې بانګ وشو، دا دغه کې یعنی د مانځه د جمعې د مانځه وخت نږدې راغی، زوال غالبا چې شو هغه روان شو. چا ورته وی چې چېرته ځې؟ وی چې دغه رنګې زما پلانکي رشته دار هغه بیمار دی او د هغه تپوس له ورځم، خو بیماري ډېره سخته وه، یعنې د مرض الوفات و د مرګ مرض مرګ و، د دې وجې نه هغه روان شو، د جمعې مونځ یې پرېښوده، وترک الجمعه، د جمعې مونځ یې پرېښوده. بخاري شریف کې روایت دی. نو که د جمعې مونځ په داسې حالاتو کې
څه کسان د جمعې مونځو کې او څه کسان هغه کورونو کې مونځو کې د ماسپښین مونځو کې هم دا جایز دي، ناروا نه دي. دا